یو بل سوال کړی دی وای چې یو بیان مې اوریده قل یا ایها الکافرون دغه په تشریح کې بچا دا ویلي چې الله په خپل خبره باندې منجمد نه ده. نو د دې څه مطلب؟ الله رب العالمین هغه خو چې یو حکم وکي یو خبره وکي پاغه کې تغییر او تبديل نشي راتله. لکه قران کریم کې الله فرمایي ما يبدل القول لدي، زما وینا زما حکم هغه نشي بدلیدای پاغه کې تغییر او تبديل ناراضي. لکه د معراج په شپه باندې نبی له صلوات و سلام چې د الله سره ملاقات شو نو 50 منځونه حکم شو چې دا ستا او ستا په امت باندې فرض دي. نو نبی له صلوات و سلام چې راغی نو په شپږم اسمان کې د موسی علی السلام سره ملاقات وکړ. دی خوانه ملاقات کړو، پاغي خوانه چې راغی نو به ملاقات شو. ورته فرمایل موسی علی السلام چې ستا په امت باندې سفر شو 50 منځونه. موسی علی السلام ورته فرمایل دا ډیر دي، لاړشه الله ته درخواست وکړه چې دا کم کی. نو نبی علیہ السلام لاړو 15 کم شو. بیا چې راغی بیا موسی علیہ السلام ورته ویل دام ډیر دی، بیا لاړشه، بیا لاړ، بیا 15 کم شو، حتی چې 15 پورې راغله بار بار بدلو او موسی علیہ السلام به ورته وی چې دا زیات دي، تر دې چې 15 پاتې شو. نو ورته فرمایل چې دام ډیر دی، ځکه چې زما په امت باندې 2 منځونه فرض او سحر او ماقام هغه نه دي پوره کړی، نو ستا امت خو کمزور دی، نو دا 15 ډیر دي. لیکن نبی علیہ السلام فرمایل چې بس ماته نور حیا راضی د الله رب العالمین. مخکې خو 15 کمیدل، اوس 15 پاتې شو، نو دی کې بس کم شي. بهر حال 15 منځونه پاتې شو. بیا روایتو کې راځي چې الله ورته فرمایل چې دا خو ما سره په تقدیر کې لیکل شوی 50 په لوح محفوظ کې 50 لیکل شوی، لیکن دا 50 تراغله، خو زما په حکم کې تغییر ناراضي، لہذا دغه امت ستا چې 15 منځونه کې نو زب ثواب د 50 ورکو. نو دا الله رب العالمین په حکم کې تغییر او تبديل ناراضي. شپږشتمه پاره کې الله فرمایي ما يبدل القول لدي. البته که څوک دا سوالو کې چې دا بعض احکامات چې منسوخ شوي دي، نو دا غي نه جواب دا ده چې اصل کې په دې احکامو کې چې تغییر راغله ده نو دا په اعتبار د حالاتو د انسانانو سره. لکه مثلا اول کې دا حکم و چې د لسم محرم روزه به تاسو نیسئ، دا فرض و. بیا غي نه پس فرضیت راغی په هر میاشت کې د 3 ورځو، 14 14 15. بیا غا حکم منسوخ شو، حکم د روزه راغی یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے خلقو پتا سبحان دې د رمضان المبارک روزه فرض دي. نو بیا د روزو فرضیت راغی، خو په دې کې اختیار وو که یو سړی روزه نیسي او که یو سړی فدیه ورکوي. وعلى الذین یطیقونه فدیه طعام مسکین، هغه کس چې هغه طاقت د روزو لري نو هغه هم فدیه ورکوي شي. بیا ورپسې حکم راغی فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، پتاسو کې چې پچا باندې د رمضان المبارک میاش حاضر شي راشي بخامخا روزه نیسي. نو دلته دا بعض احکامات منسوخ شوي دي، یا قران کریم کې د دې ډېر مثالونه دي. نو دا په اعتبار د احوالو د بندگانو سره د دې احکامو د نسخ داسې مثال ده لکه یو ډاکټر ته سړی ورشي، هغه ورته خپل بیماری ذکر کوي چې زه دغه بیمارم، نو هغه دوايي ورته ولیکي او ورته وایي چې یو میاش پس چې بیا راځي، چې یو میاش پس راشي نو هم دغه بیماری ده، خو بیا نور دوايي ورته لیکي. دا مریض دی ډاکټر ته دا نه وایي چې مخکې زه راغلی زما هم دغه مرض
تا ما تنور د ویلې کله ووست دا ولي کړه دا ولي ځکه چې ډاکټر د دې مریض د په احوال باندې پويږي کوم وخت کې چې د اول کې راغلو نو د بیماری دا شدت کې وا سخت و نو هغه وخت کې هغه دوايي مناسب و اوس د چې دوايي یو میاش استعمال کړنو فرق راغی په هغه بیماری کې اوس نور دوايي ورکي احوال د مریض بدل شو نو دقه شان په اول کې یو حکم وی د الله د طرف نه په بندګانو باندې هغه د هغه وخت د احوال د خلقو مناسب وي او بیا هغه حکم بدل شي د هغه په ځای باندې بل حکم راشي بیا په دې وخت کې د خلقو د احوال مطابق دغه حکم مناسب وي خدا نسخه د پیغمبر زمانه پورې دغه حیات پورې خاصي پیغمبر چې وفات شینو بیا ټول احکامات هغه محکمه پاغه کې بیان نسخه ناراضي نو دوی چې دا ویلي دي چې الله په حکم کې منجمد نه ده د دې څه مطلب ده کته تشریح کړي نو هغه تاسو وایي نو زبا بیا نور تفصیل درته وکم خدای الله رب العالمین چې کوم احکام د الله کوم حکم صادر کی الله پاک پاغه کې تغییر او تبديل ناراضي البته کله چې احکاماتو کې تغییر راځي نو هغه په اعتبار د احوالو د عبادو د بندگانو باندې راځي